دا هغه صورت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په مختلف مواقع باندې نازل شوی او د مختلف احکام مجموعه او هدایت په دې کې بیانېږي چې کله په دې صورت باندې مونږ عمل وکړو نو زمونږ کور کلی زمونږ معاشره زمونږ وطن او زمونږ ملک دا بالکل د اسلام او د شریعت مطابق کیږي او بیا دویم خبره دی کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام آداب او احترام بیانېږي او بیا په معاشره کې د هغه خلکو آداب او احترام بیانېږي د چا تعلق چې د قرآن او حدیث او پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقدموا تاسو مه وړاندې کیږئ بین یدی الله ورسوله د الله رب العزت نه او د هغې د پیغمبر نه تاسو مخکیوالي مه کوئ واتقوا الله ویریږئ د الله رب العزت نه ان الله سمیع علیم بیشک الله رب العزت اوریدونکی او پوه ذات دی. دی کې الله رب العزت دا بیان فرمایي بین یدی الله مطلب بین الیدین دو لاسونو درمیان دی ته ویلی شي مراد دینه مخکینی جهت یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د الله رب العزت نه مخکیوالی مه کوئ د پیغمبر او د الله رب العزت نه وړاندیوالی مه کوئ چې یو خبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړو او هغه خبر ستا د خبرې خلاف و مطلب ستا په معاشره کې هغه عمل یو شان دی و قرآن و حدیث بل شان دی وایي نو ته به خپل دغه خبرو له ترجیح نه ورکوي بلکې ته به هر هغه کار کې کوم چې پیغمبر او الله مونږ ته ویلی دي او بیا په هغه زمانه کې هغه خلکو ته دا پیغام چې تاسو کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام سره موجود و چې تاسو مخکیوالی مه کوئ چې په لاره باندې روان یئ نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مخکې تګ مه کوئ یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته تګ وکئ او بیا دغه حکم د علماء کرام هم دی لکه دلیل د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام کتل چې یو صحابي دی ابو دردا رضی الله تعالی عنه هغه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه په لاره باندې مخکې روانو ابو بکر صاحب شاته او ابو دردا صاحب مخکې روانو کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ولیدل نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته وفرمایي تنبیه ورکو خبرداری ورکړله وایي ته هغه کس نه ولې مخکې کیږي هغه کس نه مخکې کیږي څوک چې په دنیا او په آخرت کې تا نه بهتر دی مطلب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه نه په علم او په عمل او په مقام مرتبه شان او شوکت کې بهتر وو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی چې هغه کس نه مه مخکې کیږه هغه کس نه مخکې تګ مه کوه څوک چې ستا نه بهتر وي نو مطلب چې کله په لاره باندې تاسو ځئ یو عالم الدین مخکې روان وي نو تاسو هغې نه مه مخکې کیږئ یا دغه شان د په یو مجلس کې تاسو ناست یئ د هغه عالم نه مخکیوالی مه کوئ یا یو عالم درته یو خبره وکړي نو د هغه عالم د خبرو باندې تاسو رد مه کوئ ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابو دردا صاحب ته وی ابو بکر صاحب نه مه مخکې کیږه ابو بکر صاحب په علم او عمل کې تا نه بهتر دی ته به دې پسې وروسته روانیږي بیا دغه علماء کرام د دې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فضل العالم على العابد 70 درجة بين كل درجتين الفرس 70 عاما چې د یو عالم او د یو عابد مطلب عبادت کوونکی د یو عالم او د عبادت کوونکی په مابین کې دومره فرق دی چې 70 سال 70 درجې د دې عالم او د عابد په مابین کې فرق دی او د یو درجې نه بل درجې ته مسافت او مزل څومره دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د اس په منډه باندې 70 سال چې مزل وکړي د یو درجې نه بل درجې ته به ته ورسي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو عالم فضیلت په خپل دغه خلکو باندې په دغه عابد باندې عبادت کوونکي باندې دومره فضیلت لري لکه چې پیغمبر وایي زه په تاسو کې په یو ادنا کس باندې فضیلت لرم د عالم دومره غټ مقام او مرتبه ده ځکه ابو بکر صاحب په باره کې ابو دردا رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل چې د ابو بکر صاحب نه مخکې مه ځه بلکې دې نه به وروسته ځي بیا
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. د عالم فضیلت په دغه معاشره کې په عابدینو په عبادت کوونکو باندې دومره دی لکه د 14 سپوږمۍ دغه فضیلت په دغه عام ستورو باندې وي. د عالم دومره فضیلت او دومره مقام وي. اوس خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نشته، د پیغمبر ورثه په دغه دنیا کې دی. دغه پیغمبر دغه وارثینو مخکې خپل خبره تاسو مخکې مه وکئ، بلکې د دې خبرې له ترجیح ورکئ. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، تاسو مخکېوالی مه کوئ د الله او د الله د رسول نه. وس الله او الله رسول نشته. د علما چې درته قرآن او حدیث بیانوي خپل خبرو له ترجیح په قرآن او حدیث مه ورکوه. واتقوا الله، ویریږه د الله رب العزت نه. ان الله سمیع علیم، بېشک الله رب العزت اورېدونکی ذات دی. ته چې کومه خبره کوي، که پټ کوي که په ښکاره کوي، که چېرته دا خبره د قرآن او حدیث خلاف وي، د پیغمبر خبرې نه ته د خپل ځان ترجیح زیات ورکوي. الله رب العزت اورېدونکی دی، الله رب العزت پوهه ذات دی. بیا قرآن کې الله رب العزت فرمایي هغه خلکو ته تنبیه ورکوي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تاسو دغه خپل اوازونه مه اوچتوئ فوق صوت النبی، لپاسه په اوچتوالي کې د پیغمبر په آواز باندې، د پاسه د آواز د پیغمبر. ولا تجهروا، او تاسو په چغه باندې خبرې مه کوئ، تاسو په تیزه باندې خبرې مه کوئ. له د پیغمبر سره تاسو په تیز خبرې مه کوئ. بالقول، په خبرو کې تاسو په تیزه باندې خبرې مه کوئ دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره. که جهر بعضکم لبعض، څنګه چې تاسو یو بل سره خبرې کوئ، څنګه چې تاسو د یو بل سره خبرې کوئ بې تکلفه په تیز آواز باندې، داسې خبرې تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مه کوئ. ان تحبط اعمالکم، چې ضایع بشي ستاسو دغه عملونه که چېرته د پیغمبر په مخ کې تاسو تیز خبرې وکړله. وانتم لا تشعرون، او تاسو به پوهه هم نشئ چې ستاسو دغه عملونه به ضایع شي. اصل کې دا آیت هله نازل شوی و چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل مابین کې گفتگو کېدل، خبرې کېدل. په دې کې حضور صلی الله علیه وسلم هم تشریف فرماو. د بنو تمیم یو قافله یو قبیله وه. دغه خلک زیر بحث خبره دا وه چې د دیو سردار، د دیو مشر، د دی حاکم به څوک جوړیږي. نو دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قعقاع ابن معبد د هغې په باره کې وفرمیل چې دا به د دیو سردار او حاکم به وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رایې نه جدا وه. هغې وی نه، د دیو حاکم به اقرع بن حابس به وي. نو په دې کې دې دواړه خبرې شروع کړو. ابوبکر صاحب وی فلان کې کس به مشر وي، او عمر صاحب وی چې نه فلان کې کس به مشر وي. په دې ټیم کې د دې دواړو خبرې لږ تیزې شوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته. نو الله رب العزت تنبیه ورکو، الله پیغام نازل کو چې ای مسلمانانو، لا ترفعوا، تاسو په تیزه خبره مه کوئ. لا ترفعوا، مه اوچتوئ اصواتکم، خپل اوازونه فوق صوت النبی، لپاسه د پیغمبر د آواز نه. ولا تجهروا، او تاسو تیزی خبرې مه کوئ، خبرې مه کوئ تاسو له دغه پیغمبر سره بالقول، په چغه باندې. که جهر بعضکم، څنګه چې تاسو یو بل سره په چغه خبرې کوئ، داسې بل چا سره پیغمبر مخې ته خبرې مه کوئ. که چرې دا خبرې تاسو د پیغمبر مخې ته وکړو، الله رب العزت قرآن کې فرمایي ان تحبط اعمالکم، ستاسو دغه عملونه به بالکل ضایع شي. وانتم لا تشعرون، او تاسو ته به بالکل پته هم ونه لګي. کله چې دا آیت نازل شو، صحابه کرامو کې د ایمان او د جنت او د اعمال تړپ و. هغوی د پیغمبر او په قرآن باندې عاشقینو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم وکړله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام، زما د الله په ذات باندې قسم وي چې نن نه پس به زه په چغه باندې در سره خبره ونه کړم. دغه آیت د نزول نه پس حضرت ابوبکر صدیق صاحب پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په قلاره خبرې شروع کړلې. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، چھوڑا شیږي خیال ګرام، حضرت
عمر رضی الله تعالی عنه یو جلالی صحابي و، بهادر صحابي و. هغه صحابي چې کله دغه آیت واوریدل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دا آیت نازل شو چې د پیغمبر مخې ته په تیزه خبره مه کوئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه روز نه پس هغې دومره په قلاره خبرې شروع کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې کله کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې خبرې هم وانه اورېدل. دویم پیری به عمر صاحب ته ویل چې عمر صاحب تاسو ووایي، یعنی دومره وعید او دومره زجر او دومره تنبیه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته په چغه باندې خبرې مه کوئ. بیا بل صحابي دی حضرت ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه، هغې دا اواز قدرتي ډېر زیات تیز و. هغې چې په سلو خبرې هم کول نو هغې دا اواز ډېر زیات تیز و. دغه صحابي ډېر زیات وجړل او په چغو یې جړل. دا صحابي دې سره دا فکر و چې چېرته زما دغه او زه پیغمبر سره خبرې وکم او زما دغه اواز دا ډېر زیات تیز شي او زما دغه اعمال ضایع شي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته په چغه باندې خبرې کول دا مناسب نه دی. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته چې تیز خبرو کولو سره الله رب العزت فرمایي ان تحبط اعمالکم، ستاسو دغه عملونه به ضایع شي. نو بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث رد کول، د پیغمبر یو حکم ماتول، د پیغمبر یو حکم پرېښودل، دا به څومره لوی ګناه وي. نن مونږ سوچ وکړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ ته څومره حکمونه کړي چې دا کارونه تاسو وکئ او مونږ هغه نه کوو. مونږ سوچ وکړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ څومره کارونو نه منع کوي او مونږ هغې باوجود هم هغه کارونه کوو. بیا الله رب العزت فرمایي که چېرته دا کار تاسو داسې وکړله ستاسو دغه عملونه به ضایع شي، دې نه اجتناب وکړئ. بیا محققین مفسرین حضرات په خپل تفاسیرو کې لیکي څنګه چې د پیغمبر مخې ته په چغه باندې خبرې کول نامناسب دی، د ګناه حتی د ګستاخي او د کفر سبب ګرځي بې ادبي، داسې په مساجدو کې هم په چغه باندې فضول خبرې کول د دې هم ممانعت راغلی دی. او زمونږ معاشره کې څومره خلک دی چې په مساجدو کې بې ځایه بې مقصده فضول خبرې کوي. او بیا حدیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د بعضو خلکو دغه نیکي به داسې وسوځي لکه چې په اور کې پاڼې سوځي. هغه خلک څوک دی چې په مساجدو کې د دنیاوي خبرې کوي، بې مقصد خبرې کوي. نو موږ ته پکار دی چې په مسجد کې موږ فضول خبرې ونه کړو. او بیا یو عالم مخې ته تیزه خبره کول دا بالکل نامناسب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای العلماء ورثة الانبیاء، دغه علما دا د پیغمبرانو وارثین دي، د دیو مخې ته به هم تاسو تیز خبرې نه کوئ. نو الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا ترفعوا تاسو مه اوچتوئ اصواتکم اوازونه خپل فوق صوت النبي د پاسه د اواز د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا تجهروا او تاسو په زوره خبره مه کوئ له دغه پیغمبر سره بالقول په خبرو کې که جهر بعضکم څنګه چې تاسو خبرې کوئ یو بل سره لبعض یو بل سره بې باک خبرې کوئ، داسې خبرې د پیغمبر مخې ته مه کوئ چې اواز یې اوچت نشي. که چېرې تاسو داسې وکړله ان تحبط اعمالکم چې ضایع به شي ستاسو دغه عملونه وانتم لا تشعرون او تاسو به پوهه هم نشئ. ان الذين بشک هغه کسان یغضون اصواتهم څوک چې ښکته ساتي خپل دغه اوازونه عند رسول الله په نزد په څنګ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولئک الذین دا هغه کسان دي امتحن الله قلوبهم چې الله پاک زمایلی دی د دوی زړونه، الله پاک منتخب کړي دي زړونه د دوی للتقوا د پاره د تقوا د پاره د پرهیزګاري لهم مغفرة و اجر عظیم، دوی د پاره به مغفرت وي او اجر عظیم به وي. که چا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته خپل دغه اوازونه اوچت نه کړل بلکې د ادب او د احترام مظاهره وکړله، الله رب العزت فرمایي د ادب او د احترام کوونکو خلکو دغه زړونه مونږ منتخب کړي دي، مونږ ازمایلي دي د څه دپاره؟ للتقوا د پاره د پرهیزګاري او د تقوا، چې د چا زړونه د تقوا او د پرهیزګاري دپاره منتخب شي الله رب العزت وایي دې دپاره به مغفرت وي، لهم مغفرة
مغفرة دی دپاره به مغفرت وي و اجر عظیم او دیو دپاره به اجر عظیم به وي. یعنی کله چې د پیغمبر علیه السلام مخې ته کومو خلکو د ادب مظاهره وکړله الله رب العزت هغې بخشش وکړو. همدارنګې چې کرته د قرآن او د حدیث درس کیږي، چرته قرآن پروت وي، چرته علماء کرام ناس وي، چرته بزرگان ناس وي، چرته نیکان خلق ناس وي، تا د ادب او د احترام مظاهره وکړله، الله رب العزت به ستا دغه زړه دا به پاک کې مطمئن به کې منتخب به کې د پاره د پرهیزګاري او د تقوا. که چرته ستا دغه زړه کې تقوا پرهیزګاري راغې الله رب العزت به دې مغفرت وکړي. که چرته مغفرت وشو بس دا زمونږ عین مقصود دی. دنیا کې چې څومره اعمال مونږ کوو دا دې دپاره مونږ کوو چې الله رب العزت مونږ نه راضي شي او الله رب العزت زمونږ مغفرت وکړي. که چرته مونږ واړه واړه کارونه وس چرته یو کس د قرآن او حدیث درس کوي ته هلته صرف په ادب او احترام کېناستو الله رب العزت به ستا دغه زړه منور کړي، الله رب العزت به درله اجر درکړي دومره وړوکې عمل باندې بس په قلار خاموش کېنه. او که چرته د قرآن او حدیث په درس کې تا د ادب او د احترام مظاهره ونه کړله، د خپل ځان نه د مشر یو معزز یو بزرگ یو عالم تا هغې ته قدر او د احترام نگاه ونه کړله الله رب العزت به ستا دغه ټول اعمال به ضایع کړي. او بیا الله رب العزت هغه خلق خوښوي څوک چې د ادب او د احترام مظاهره کوي. نو الله رب العزت فرمایي ان الذین هغه کسان یغضون اصواتهم چې دوی دغه خپل اوازونه ښکته ساتي عند رسول الله په څنګ د پیغمبر کې اولئک الذین امتحن الله الله رب العزت د دوی دغه زړونه ازمایلی دي للتقوى د پاره د تقوا لهم مغفرة و اجر عظیم او دیو د پاره به مغفرت وي او اجر عظیم به وي. نو کله چې درس کیږي د قرآن د دې ادب و احترام وکړئ او چرته که تاسو وګورئ یو عالم ولاړ وي هغې سره په ادب و احترام میلاو شئ. که چرته تبلیغي حضرات بیان ګش کوي هغې سره ودرېږئ د ادب او احترام مظاهره وکړئ. ستاسو تش د غلاس میلاولو سره د ادب او د احترام کولو سره هم الله رب العزت تاسو ته اجر او ثواب درکوي. بیا الله رب العزت فرمای ان الذين هغه کسان ینادونک چې دوی آواز کوي تا ته من وراء الحجرات د شاته د رستو د کوټو نه اکثرهم اکثر د دیونه لا یعقلون نه پوهیږي. دا داسې چلو چې نبی علیه السلام ماسپښین ټیم غالبه نبی علیه السلام په خپل حجره مبارک کې آرام فرمایل. نو په دې کې یو قبیله راغله بنو تمیم هغې کې څه کسانو نو هغې راغې د پیغمبر علیه السلام د کوټې مخې ته د حجرې مخې ته ودرېدل او هغې چغه شروع کړله یا محمد اخرج الینا ای محمد علیه السلام راوځه. نو وګورئ دا کسان بانډچیانو دا کسان د ادب او د احترام او د پیغمبر د شان مناسب خبرې نه کول. دغه کسانو چغې شروع کړل چې اے محمد علیه السلام راوځه مونږ دپاره. نو الله رب العزت دا آیت نازل کو. وس دیو ته دا پته نه وه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام جو نور مجسم د تمام کائنات دپاره یو نور دی. زمونږ پیغمبر د تمام کائنات دپاره د علم باپ دی. زما پیغمبر د تمام کائنات د تمام خلقو دپاره د روشنایی او د نورانیت او د بشارت او د جنت لارښودونکي او د جهنم نه یوردونکي یو کس دی. دیو ته دا پته نه وه چې څه پته لګي چې پیغمبر علیه السلام په خپل کوټې مبارک کې آرام فرمای او په دې ټیم کې په پیغمبر باندې د الله رب العزت طرف نه وحی نازلیږي. دیو ته خو دا پته نه وه که نه پیغمبر دننه په کوټه کې تشریف فرماو څه پته لګي په دې ټیم کې په پیغمبر باندې وحی نزول کېدل. څه پته لګي پیغمبر علیه السلام په بل یو مهم کار کې مصروف و. دیو دې ته ونه کتل چې پیغمبر علیه السلام به یا مصروف وي یا به پیغمبر باندې وحی نازلیږي. بس دیو دغه چغې شروع کړل چې یا محمد اخرج الینا ای محمد راوځه زمونږ دپاره. چې کله دیو دا خبرې شروع کړ الله رب العزت دغه آیت نازل کو چې کله دی خلکو ینادونک دوی اوازونه وکړل تا ته اواز وکړو من وراء الحجرات د شاته د کوټو نه رستو د کوټو نه اکثرهم اکثر د دوی نه لا یعقلون نه پوهیږي. بیا الله رب العزت د دوی باره کې فرمایي چې دا کوم کسانو چې چغه کول چې ای پیغمبره راوځه زمونږ دپاره
الله رب العزت دغه خلکو دپاره مخکې آیت کې فرمایي ولو انهم کچرتا دغه خلکو صبرو صبر کړی حتی تخرج الیهم چې ته وتې دیو دپاره لکان خیرا لهم دا به بهتر او دیو دپاره والله غفور رحیم الله رب العزت غفور او رحیم ذات دی دلته نه پته لګي چې کله یو د پیغمبر د ادب او د پیغمبر د احترام یو طریقه دا وه چې ته پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ملاقات دپاره راغلی وي نو دا به مناسب نه و چې تا به چغه کول چې پیغمبره راوځه زما دپاره بلکې تا به انتظار کول چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خپل مصروفیت د خپل آرام نه پس چې بهر ته راوتي او بیا دغه خلکو سره خبره کړې وه نو دا به بهتر و د دې خلکو دپاره خو دیو صبر ونه کړو بلکې دیو چغه وکړل چې یا محمد اخرج الینا ای محمد راوځه زمونږ دپاره بیا دقه حکم چې قرآن کې الله رب العزت فرمایلی دی د پیغمبر علیه السلام په باره کې دغه حکم د علماو په باره کې هم دی کله کله داسې وشي چې یو آیت به نازل وي د مختص یو قوم پورې د یو قوم دپاره د یو قوم ته وعید وي خو هغې حکم به هغه عام وي د ټول مسلمانانو دپاره لکه ګورئ دا قرآن چې کله نازلېدو پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو مونږ خو نه و کنه خو دا قرآن چې څنګه حکم د صحابو دپاره داسې حکم زمونږ دپاره دی څنګه حکم د پیغمبر په زمانه کې و هغه شان د حکم زمونږ په زمانه کې هم دی پیغمبر په زمانه کې د مونځ دپاره مونږ ته حکمونه اوس هم هغه حکم برقرار دی پیغمبر په زمانه کې خلکو ته به د اعلی اخلاقو درس ورکولی کېدل نن زمونږ په دغه معاشره کې هم دغه حکم دی نو بیا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر په صحابه کرامو کې ډېر زیات فقیه او پوهه یو صحابي و دومره لوی عالم صحابي و چې د دې په مناسبت سره بل څوک نو دومره فقیه او دومره پوهه یو صحابي و یعنی د صحابه کرامو کې به دا مفتی و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی چې کله بل یو صحابي خواته تلو او د بل یو عالم صحابي خواته تلو نو دی به هغه صحابي له ور نه ډبول بلکې دی به بهر ناست و انتظار به یې کوله چې کله بل صحابي را ووتو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره به یې خبرې وکړله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته به یې وفرمیل چې ای د پیغمبر تره ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د تره زوی او ډېر لوی مفسر او ډېر لوی محقق او ډېر لوی پوهه انسان دې ته به ووایي چې پیغمبر تره زویه ته راغلی او دلته ناست دا ور به دې ډبولی و که نه نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه بل صحابي ته وایي کوم عالم صحابي چې وایي نه وایي د پیغمبر په باره کې چې الله فرمایي چې تاسو پیغمبر خواته لاړ شئ اوازونه به نه کوئ بلکې انتظار وکړئ چې پیغمبر ستاسو دپاره وځي او بیا تاسو خپل دغه خبره پیغمبر سره شریک کړئ دا به ستاسو دپاره بهتر وي وایي دا علما د پیغمبر ورثه دي ځکه زه دیو دپاره ور نه ډبوم بلکې انتظار کومه او بیا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته مخامخ کینی ور نه ډبئ صحابي دی پوهه صحابي دی ور نه ډبئ یو عالم صحابي ته بلکې انتظار کوي کله چې صحابي راوځي ابن عباس ته فرمایي چې ور به ډبولی ابن عباس فرمایي چې پیغمبر دپاره دا حکم دی چې ور به نه ډبوئ د علماو دپاره هم دا حکم دی چې ور به نه ډبوئ او بلکې پیغمبر علیه الصلاة وسلام دغه صحابي ابن عباس فرمایي وایي د یو عالم په خپل دغه معاشره کې په دغه قوم کې داسې وي لکه چې دغه پیغمبر په خپل دغه امتیانو کې لکه مطلب څنګه په معاشره کې یو پیغمبر چې په خپل قوم کې د نبی په حیثیت وي هم دارنګې یو عالم په خپل قوم کې د یو نبی په حیثیت وي نو مونږ ته پکار دی چې د علما کرامو سره مونږ ناسته وکړو د علما کرامو قدر و احترام وکړو او کله چې مونږ علماو نه مسائل پوښتنه کوو داسې به نه کوو چې ناوخته ټیم وي لاړ شو ملا ته ور وړبو چې دا مسله ده نه بلکې مونږ به انتظار کوو که چېرته دغه ملا فارغ شي راوځي بیا به مونږ خپل دغه مسله ورنه پوښتنه کوو خو زمونږ په دغه معاشره کې مونږ د قرآن نه ډېر زیات ناخبر یو مونږ حدیث نه ډیر زیات نه خبر یو مونږ کې ادب احترام ماده بالکل ختم شوی ده لکه ګوره د دې اصل او مین مثال دا دی چې یو مولا چې کله درس او قرآن بیانوي خلک ډیر کم تعداد کې ورته ناست وي یا چرته یو مولا یو مسله بیان کې خلک
هغه باندې عمل نه کوي. خو چې په معاشره کې د خلکو ضرورت وي، په معاشره کې د خلکو مسایلو پوښتنو ته ضرورت وي، دوی بالکل ډایرک راشي او عالم ته وایي چې دا مسله څنګه ده، داسې ده که نه ده. ګوره هغه ادب او احترام بالکل ختم شوی دی. کله قرآن درس کیږي تا سره سوچ او فکر نه وي چې مسلې پوښتنه کوي راشه ډایرک دغه عالم ته ووایي چې دا مسله څنګه ده. نو د ادب او د احترام مظاهره وکړي. یا څنګه تبلیغي حضرات چې چېرته ګش کوي ډېر کم خلک ورسره وي، خو که چېرته په خطا کې دغه تبلیغي حضراتو نه یو وړوکې شان غلطي او کوتاهي وشي بیا ټول خلک دوی ته ګوته نیسي. نو هغه ادب او د احترام او د هغه همدردي او د دین هغه ماده زموږ په معاشره کې ډېر زیات کم دی. نو موږ ته پکار دی چې موږ قرآن ته رجوع وکړو، موږ قرآن زده کړو، موږ دې باندې عمل وکړو، بیا زموږ دغه معاشره بالکل صحیح طرف ته روانیږي. الله رب العزت فرمایي ولو انهم کچرت صبروا دی صبر کړي حتی تخرج الیهم چې ته وتې دیو دپاره لکان خیرا لهم دا به بهتره و غوره و دیو دپاره. والله غفور الرحیم بېشک الله تعالی غفور مهربان ذات دی، بخونکي ذات دی. اوس دلته یو بل مسله هم معلومیږي چې کله پیغمبر علیه السلام وتې د خپل کار دپاره د خپل ضرورت دپاره بیا هم دا مناسب نه دی چې ته هغې سره خبرې وکړې او هغې ټیم ضایع کړي. یا دغه شان دی یو عالم د خپل کور نه وځي یا مدرسې او مسجد نه وځي، ته بغیر د تپوسه هغې سره کښېني او هغه چېرته یو ضروري کار دپاره روان وي او ته کښېني هغې سره مجلس ولګي او هغې ټیم ضایع کړي. نو دې نه به تاسو اجتناب وکئ. کله چې یو انسان سره ستا کار وي، یو مشر عالم سره، نو تاسو به ګورئ که چېرته هغې ستا طرف ته توجه وکړله، تا نه یې پوښتنه وکړله، تا سره تاله توجه وکړو، بیا ته ورته خپل مسایل بیان کا. الله رب العزت فرمایي چې دا به بهتر وي دیو دپاره. نو زمونږ نننی درس د معاشرې او د ادب او د احترام او په معاشره کې د ژوند تیرولو مناسبت سره زمونږ درس و. تاسو مخکېوالی مه کوئ د الله او د پیغمبر نه. کومه خبر چې د الله پیغمبر بیان کړی وي په هغې عمل وکئ. خپل قول له ترجیح د پیغمبر او د الله په قول مه ورکوئ. کم مسله ستا ناخوښه ولې نه وي، خو د شریعت کې چې کم مرتبه کې وي هغې له به هغه مرتبه تاسو ورکوئ. داسې ونه کوئ چې یو خبره ستا خوښه نه وي او د الله حکم هغه شان دی وي او تا خپل خوښه وکړي او حکم پرېږدي. الله رب العزت وایي دې نه به اجتناب وکړي. مخکېوالی به د الله او د رسول نه به نه کوو. کله چې د قرآن او حدیث درس بیانېږي د ادب او د احترام مظاهره وکړئ، په چغه باندې خبره ونه کوئ. کله چې اذان کېږي نو خبرې بندې کړئ، په چغه خبره ونه کوئ، خاموشي اختیار کړئ. دا که چېرته تاسو داسې ونه کړله یا چېرته قرآن مجید په یو مجلس کې ناست وي، که چېرته په چغه خبرو وکړو ستا اعمال به ضایع شي. که مسجد ته راشي، په مسجد کې د الله د ذکر او د تلاوت نه علاوه نورې خبرې دې وکړي. الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې اعمال به دې ضایع شي، دې نه اجتناب وکړئ. د قرآن درس کېږي، ښه ادب او احترام مظاهره وکړه، الله به دې زړه صفا کړي. مسجد ته راشي، ذکر و اذکار وکړه، تلاوت وکړه، نفلونه وکړه، دنیاوي خبره مه کوه. که چېرته دنیاوي خبره دې وکړله الله رب العزت به ستا ټول اعمال به ضایع کړي. نو که چېرته لاړ شئ تاسو هم د ادب مظاهره وکئ. که چېرته د چا سره ملاقات له ورشئ، یو کور ته یو کس سره میلاویږئ، نو چغه باندې هغې ته چغې مه وهئ چې راوځه، بلکې د ادب او احترام باندې نرم اواز کې یا وروړه په ادب او په احترام کې. نو د جلبازي او د بې ادبي دغه د دې ډېر زیات خیال وساتئ. الله رب العزت ته بهترین خلق هغه دي چې هغې د ادب او د احترام مظاهره کوي. او الله رب العزت خپل علم او خپل دغه پوهه دا هغه انسان له ورکوي څوک چې د ادب او د احترام مظاهره کوي. او الله رب العزت خیر د هغه خلکو نه خوروي څوک چې د ادب او د احترام مظاهره کوي. دا دین، دا اسلام، دا قرآن، دا ټول د ادب او د احترام شی دی. دا ټول د ادب او په احترام مبني ده. داسې نه ده چې الله رب العزت یو بې ادب انسان ته الله رب العزت مقام ورکړی وي. نو د ادب او د احترام ډېر زیات غټه مظاهره وکړي. او دغه کم مشران چې د خپل کور کې تربیت وکړي د خپل بچو، چې چېرته دغه بچي د مشرانو سره د بې ادبي مظاهره ونه کړي. نن زمونږ په دغه معاشره کې مونږ وګوري د مشر او د کشر تمیز نشته. د مشر او د کشر تمیز نشته. یو کشر خپل مشر سره داسې خبرې کوي ته به وایي چې دا مشر د دې نه کشر دی.
یو بچی د خپل پلار سره د ادب او احترام هغه مرتبه دی حد ته رسېدلی دی دومره غورځېدلی دی چې خپل پلار سره داسې خبرې کوي چې هغه مناسب نه وي نو موږ ته پکار دی چې په خپل دغه معاشره کې درس قرآن دا عام کو او په دغه معاشره کې یو بهترین نظام قایم کو د ادب او د احترام د ادب او د احترام نو الله رب العزت دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي چې موږ عمل وکړو په دغه قرآن باندې دلته دومره خیال وساتئ که چېرته د قرآن درس کیږي د قرآن او د حدیث تعلیمات بیانېږي نو یو کس به داسې نه کوي چې را به شي او هغه ځای نه به چغه وکړي چې فلانکیا راشه تا سره مې کار دی بلکې دومره صبر او احترام به کوي ادب احترام به کوي چې الله تعالی هم اجر درکړي یا چېرته یو مولا تقریر کوي داسې به نه کوي چې یو کس ته وایي چې راشه وځه دې ځای نه داسې به نه کوي بلکې دغه مجلس ته انتظار وکړه دغه مجلس ختم شي تا ته به هم اجر میلاو شي هم الله رب العزت به ستا دغه زړه دا به منور کړي نو کم کسان چې دغلته درس کې کینی کوشش وکړي چې په دغه خبرو باندې عمل وکړي زمونږ د معاشرې او زمونږ په دغه معاشره کې اصلاحي او فلاحي کارونه هغه هله کېږي کله چې مونږ قرآن او په حدیث عمل وکړو زمونږ دغه معاشرې دغه نظام صرف او صرف دغه نننی درس باندې هم سمیږي نننی درس که چېرته مونږ په خپل معاشره کې عام کو زمونږ دغه معاشره بالکل سم شو نننی درس کې مونږ ته څه وایي الله پیغمبر او الله پاک څه فرمایي ادب او احترام مظاهره وکړئ د قرآن او حدیث چې کله بیانېږي دې ته کښېنئ او د ادب او احترام سره واورئ او په خپل ژوند کې راولئ خپل بچي تربیت داسې وکړئ چې سبا له د مشرانو ادب او احترام کوي او د مشران په ځان کې داسې عادات راولئ مشران په ځان کې داسې عادت راولئ چې دغه نور خلک او کشران دیو نو سبق زده کړي که چېرته وګوره یو پیغمبر دی چې کله دیو کسان راغی خو پیغمبر علیه صلات وسلام ته چغې وکړله یا محمد اخرج الینا ای محمد راوځه زمونږ دپاره اوس وګوره پیغمبر علیه السلام راوځي دیو سره جګړه نه کوي پیغمبر علیه صلات وسلام راوځي دیو سره د بد اخلاقي نعوذ بالله مظاهره نه کوي پیغمبر علیه صلات وسلام دې ته غوسه کېږي نه نو مشرانو ته هم دا پکار دی که چېرته څوک ناپوهېږي او که چېرته ناپوهېږي څوک ستاسو بې ادبي وکړي که چېرته څوک ستاسو د ناخوښه یو خبره وکړي تاسو ورته قار کېږئ ما تاسو د بد اخلاقي مظاهره مه کوئ تاسو ورته غوسه کېږئ ما بلکې د ادب او د احترام لاره ورته وښایئ کښېنه ځان سره بچیه دا کار داسې مه کوه دا داسې وکړه داسې بهتر نه ده داسې بهتر ده نو چې کله دغه کشران په خپل ځان کې د مشرانو ادب راولي او دغه مشران په ځان کې اخلاق او د بردباري او د صبر دغه مظاهره او د صبر دغه ماده پیدا کړي زموږ دغه معاشره به سم شي